محترم ډېر مبارک میاشت او ډېر مبارک محفل دی. تاسو ټولو ته د قرآن مجید دا ختم په بار بار مبارک وي او الله دې وکړي چې دا ستاسو اخري ختم نه وي بلکې دا د ختمونو د خوشحالۍ د الله تعالی تاسو ته په بار بار باندې نصیب وګرځي. حقیقت کې یقینا د رمضان میاشت د برکت میاشت ده او بیا د قرآن مجید اورېدل د قرآن مجید ویل دا ځان ته فضیلت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما صحابو په تاسو باندې یو میاشت رانواغه ده چې ډېره لویه عظیم او ډېره د برکت میاشت ده. الله تعالی د دې روژې فرض کړې او د دې تراویح چې دا موږ تاسو کوي وکړلې دا یې څو ګرځول سنت وګرځول. زما محترمو په دې باندې د زړه شکر ادا کړو چې موږ قرآن واورېدو. د قرآن مجید اورېدل د قرآن مجید ویل دا لوی فضیلت لري. او بیا د رمضان د قرآن مجید سره خپل نسبت دی چې جبرئیل علیه السلام راغلو او په رمضان شریف کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې دور میاشتې ډېرې دي، ټولې ورځې او شپې د الله تعالی دي خو بعضو ورځو ته بعضو شپو د الله تعالی فضیلت ورکړی دی. که موږ تاسو وګورو بیت الله شریف دا د ګټو یو آبادۍ دی خو الله ویلي دي چې دا زما کور دی هغې له فضیلت ورکړی دی. شپې او ورځې د الله ټولې دي خو الله رمضان ته خپل فضیلت ورکړی دی. خوش قسمت هغه خلک دي، خوش قسمت هغه ورونه دي، خوش قسمت هغه خویندې دي چې په رمضان شریف کې د قرآن سره خپل وختونه ولري. رمضان شریف کې خپل وختونه قرآن ته ورکړي، د قرآن مجید تلاوت کوي او بیا حفاظ کرام دا ډېر خوش قسمت دي چې الله تعالی دې ته کوم نسبت ورکړی دی او بیا د تلاوت ختم کوي قرآن دې له یادوي نو سالم رسمي شي او حافظ صاحب باندې روجامات دې نه لګي. دا آسان کار نه دی، حقیقت ته ته روجامات یې به نه لګي، خبرې به نه لګي، بلکې هر ټیم او هر سیکنډ او هر ساعت د ده سوچ دی چې زه به داسې پاره یادومه او یاده کړې به وي او لس او پنځه لس لیرې به اړی اصل ته دې ځای کې ورسره دې ځای کې دې په دې خوشاله شي چې الله تعالی کوم نسبت د قرآن سره درکړو دا د قرآن حق ادا کړو چې ټوله ورځ او شپه دې چې په ژبه باندې قرآن. زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عباده بن ثابت رضی الله تعالی عنہ حدیث کې چې رمضان راشي نو الله تعالی وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وای زما صحابه په تاسو باندې الله تعالی یو لوی میاشت د برکت راوستي ده او بیا الله تعالی په دې کې ستاسو دعاګانې قبلې موږ تاسو هر دعا وغواړو، روژهمات پسې غواړو، عبادات پسې غواړو، تلاوت پسې غواړو. ورته یاد ساتئ موږ اکثر خلک دا غلطي کوو، ځان ستړی کړو، ځان وکړو، تلاوت وکړو، نفل وکړو، تراویح وکړو، خو چې کوم څیز د عبادت هغه مغز دی چې هغه دعا ده نو بس موږ نه غواړو. ولې موږ پوره نه یو غواړئ، موږ کې کمی دی، موږ ته ضرورت دی، موږ ته د رزق ضرورت دی، موږ ته د صحت ضرورت دی، موږ ته د خوشحالۍ ضرورت دی. نو چې کله دې عبادات وکړل، مونځ دې وکړو، تلاوت دې وکړو، ذکر دې وکړو، هر څه عمل دې وکړو، تهجد دې وکړو، لاس الله ته اوچت کړه الله نه وغواړه په دې رمضان کې. نو رسول الله وایي چې الله تعالی په رمضان شریف کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. الله نه غوښتل پکار دي، د الله نه غوښتل پکار دي. او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې ټیم انسان ته امید شي دعاګانې غواړم او قبلېږي، دا دعاګانې غواړم د کوم وخت نه غواړم نه قبلېږي. په ورځ د قیامت چې کله حساب کتاب وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله تعالی په دې انسان ته ډېر څه ورکړي. نو دی وایي چې دا په کومه بدله کې په کومه خوشحاله کې
الله تعالی ورته فرمایي اے بنده دا دروازه مفتي وا په دنیا کې دا مې پوره کړې و یا دا دروازه مفتي وا دا د مفتي وا دا د مفتي وا دا مې دنیا کې دا نور پوره کړې دا هیڅ سینه مې دروس درکړه وي بنده الله ته چې یا الله خدا ټول دعاګانې ما چې کوم مفتي د دنیا کې دې یو یو پوره کړې او ټول اصل دې را لدر تر کړه او د وړي خوشاله شي نو موږ ورشي اصل سیز د عبادت چې کوم دی الدعاء مخ العباده دا وره دعا ده چې کله موږ تراویح وکړو تلاوت وکړو اعمال وکړو تهجد وکړو د الله تعالی دعا وکړو او دعا کې څه وکړو الله تعالی باندې خپل ځان بخل خپل حاجات ته وکړو خپل ضرورت ته وکړو نو رسول الله فرمایي چې د رمضان میاشت الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلوي بیا ورپسې فرمایي وایي په فرشتو باندې فخر کوي فرشتو باندې فخر کوي زموږ عبادت ته ګورې ګورې فرشتو ویلو الله انسان مه پیدا کوه دا انسان به ګناهونه کوي دی به قتلونه کوي دی به جګړې کوي دی به دا کوي الله تعالی چې زموږ د عباداتو ته وګوري او دا ګوره حقیقت ته ته 3 سپارې که بعض جوماتونو کې 4 او 5 سپارې او سپین ږیري بشران لومبي صف کې ډک هغه ورته ولاړ وي او دی الله چې دې ته ګوري نو فرشتو ته وګوره که نه وګوره دې انسانانو ته دې زما دې بندګانو ته وګوره تاسو یې مې پیدا کوو څنګه ولاړ وګوره د شپې څنګه پاڅېدلې د عبادت کوي نو الله تعالی زموږ په دې عبادت باندې فخر کوي چې وګورئ او الله دې کېدا چې کوم عبادت وکړو د الله قبول کړي بیا ورته فرمایي وایي الله تعالی ستاسو سیالۍ ته ګوري پس الله تعالی خپله سیالي وښیي موږ تاسو ټول دنیا کې روړ د روړ سره او د ګاونډي سره او د چا ګاونډ سره او د هر چا سره سیالۍ کوو هغه دا وکړه زه به دا وکړم ما سره دا نشته دا ماته پکار دی زه به دلته سره برابرېږم سیالي په دین کې پکار ده سیالي په قرآن کې پکار ده په تلاوت کې پکار ده شیخ زکریا رحمه الله لیکلي دي وایي تحدید بالنعمت واوه وایي زموږ د کور زنانو د کور کارونو سره سره په رمضان کې 15 سپارې تلاوت کوي ما او تاسو سیالي په دې کې پکار ده چې موږ تاسو ځان فارغ کړو د موبایل نه د فیسبوک نه د ټیک ټاک نه او د دې فضولو نه د کا په شپه نه قرآن تکیر او قرآن نو موږ په دې باندې سیالي پکار ده چې زما بچي قرآن نه ویل ترکیب بچي کوم څه حافظ دی او عالم دی زمانو پکار دي چې تاسو دنیا کې سیالي نو کوم ځای په دین کې سیالي کوو او د حدیث خاطر کې رسول الله وی ډېر بدقسمته دی هغه انسان چې په دې رمضان میاشت کې د بخښنې د محرومه پاتې شو دا 10 ورځې دا یوه ورځ او یو سکند ډېر زیات قیمتي دی ګورې موږ یې په عبثو فضولیاتو کې تېر نه کړو په هر موقع باندې هر وخت کې الله تعالی نه دا دعا وکړو چې الله بخښنه راته وکړي او بخښنه راته الله هغه کوي چې موږ الله له څه وکړو عبادات وکړو خپل ګناهونو پیمان نشو توبه وکړو پردي حقوق قربان دي راغلو باندې دي هغه ورکو ځان سماکو او بیا الله ته وجاړو الله ته وماړو نو اته الله زموږ دعا قبول کړي نو موږ ته بخښنه او مغفرت وکړي وريات ساتي چې رمضان راغی او رمضان تیر شو او په موږ کې تبدیلی راغله موږ ګناه پرې نه کوله موږ چې وخت څنګه وو موږ اوس ما شانتي وو نو بیا کومه کمه ډېر په نقصان کې روان دا رمضان میاشت په موږ باندې راغلی دا الله تعالی وی دا د بخښنې او د مغفرت میاشت یې بندګانو زمانو وړي چې مو بخښه زمانو وړي چې مو بخښه د توبه او ما ته متوجه شي زما عبادت کوي بیا وی د قسمت او د یو کس چې د رمضان میاشت په تیر شو او د بخښنه او مغفرت وشي بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم قحي صحابات دې راځم شي پیغمبر علیه السلام صحابه ټول هغه ته راځم شو پیغمبر علیه السلام منبر ته خبر کړو موږ په قدم کې وځوي امين چې په دې په قدم کې وځو بیا وي امين او چې کله په دې په قدم کې وځو بیا وي امين خطاب او واپس را کوم شو صحابه ته تاسو کو یا رسول الله مو په تاسو وخت کې کړل له هر ټیم د سردار شو نن په مناشله الفاظ وي ولي په دا وخت کې څه چلو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فتو فرمایل
و چې کله ما پړومبی پوړی قدم کېښودو و جبریل علیه السلام په دغه وخت کې راغی وایي ما ته وایي چې هلاک دي شي هغه انسان چې د چا باندې د رمضان میاشت تېره شوه او د دغه کس بخښنه او مغفرت وشي. وایي ما چې کله پړومبی پوړی قدم کېښودو وایي جبریل علیه السلام راغی چې مقربه فرشته ده په ټولو فرشتو کې چې قرآن یې راوړی دی او څلور نور آسماني کتابونه چې کوم تورات او انجیل او زبور دي دی په انبیاو راوړي دي هغه فرشته مقربه فرشته خیرې کوي. هلاک دي شي هلاک دي شي څوک دې هلاک شي هغه کس دې هلاک شي چې د رمضان 13 ورځې په ده تېرې شوې دې بندهاړو الله نه څه ونه کړل چې ځان یې بخښلی وي. دوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وبسوي چې په ټولو دنیا کې څومره انسانان دي په هغې کې معزز انسان هغه انبیا دي او بیا په ټولو انبیاو کې معزز رسول الله دی. نو رسول الله بې آمین وایي داخلي ولې نه قبلېږي چې رمضان راشي او رمضان لاړ شي رمضان راشي لاړ شي او ما دا پکې نه قرآن ووایو نه پکې تلاوت وکړو نه پکې تراویح وکړو نه الله ته وجاړو نه د الله نه څه وغواړو نه پې ځان وبخو نو بدقسمته نه یو ولې بدقسمته یو چې د لوی مغفرت نه محرومه پاتې شو. بیا رسول الله وایي چې په دېمه پوړی مې قدم کېښودو وایي جبریل علیه السلام وایي چې هلاک دې شي هغه کس چې هغه ستا نوم مبارک واوري او په تا باندې درود شریفونه وایي وایي ما وایي آمین. چې کله کوم مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راغستل شي نو یو پیرویل صلی الله علیه وسلم په هر کس باندې وارد شي. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مې په درېیو پوړی قدم کېښودو جبریل علیه السلام خیره کوي او زه پې امین وایم هغه خیره کومه ده وایي د چا مور او پلار ژوندي وو او دې کس د هغې خدمت ونه کړه چې د هغې د وجې د جنت ته تللی وي. نو دا یاد ساتئ د مور پلار خدمت کول سبب دا داخلېدلو د جنت دی او د مور پلار ناقدري کول د هغې بې عزتي کول دا سبب د داخلېدلو د جهنم دی. یو ځای کې رسول الله فرمایي وایي که څوک الله خوشحالول غواړي خپل پلار دې خوشحاله کړي. نن موږ تاسو وګورو خپل ځان ته خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې ما سره د خپل مور او پلار چې زما دپاره یو عظیمه هستي ده د هغې موږ څومره قدر او عزت کوو د هغې به موږ کوم حقوق دي نو بیا د رسول الله آمین هغه به په موږ باندې خامخا راځي. نو محترمو د رمضان میاشت ده او د بخښنې او د مغفرت میاشت ده الله ته وجاړو د الله نه وغواړو د روژو خیال وساتو. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای صحابه دا روژه د روژهدار دپاره ډال ده خو تر څو پورې چې دی ونه شلی صحابه یا رسول الله دا روژه په څه شلیږي پیغمبر علیه السلام او فرمایل دا روژه په دروغو شلیږي دا روژه په ګناه شلیږي دا په ګناهونو شلیږي نو چې موږ کم از کم په نیکۍ ډېرې نه کوو په تلاوت ډېر نه کوو ذکر او عبادت ډېر نه کوو نو چې کم از کم د ګناه نه ځان ساتو کم از کم چې په دې رمضان کې بلکې هر وخت د ګناهونو نه ځان ساتو. او اخري خبره درته کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د څلورو خبرو پکې ډېروالی کوئ په رمضان شریف کې څلور خبرې ډېرې کوئ وایي دوه هغه یو دا ده چې تاسو پکې د کلمې طیبې ذکر ډېر ډېر چا چې قرآن ویلی دی نو هغه خو دې بس تلاوت ته کار ووایي ولې د قرآن نه لوی افضل کتاب بل نشته. احمد بن حنبل رحمهم الله الله تعالی سره په خوب کې یو کم سل پیرې ملاقات کړی و چې په سلمه پیرې ملاقات کوو نو الله ته په خوب کې وایي یا الله په کوم عمل باندې به بنده تا ته نږدې کېږي نو الله تعالی ورته په خوب کې جواب ورکوي احمده په قرآن باندې په قرآن باندې نو تپوس ترې کوي وایي یا الله که پې څوک پوهېږي او که پې نه پوهېږي الله په خوب کې جواب ورکوي که په قرآن څوک پوهېږي او که پې نه پوهېږي خو چې تلاوت یې کوي ما ته به دا بنده ډېر نږدې کېږي ما ته به دا بنده ډېر نږدې کېږي. موږ ډېر بدقسمته یو چې قرآن مو یا د سره ویلی دی او یا مو ویلی دی او راخلي ده او وایو نه
تلاوت نکو دو آیات رکو تلاوت کم از کم علماء وایي چې کم از کم یو کس حافظ قرآن دی هغه خو کم از کم 3 سپارې پکار دی او چې غیر حافظ دی نو کم از کم سپاره تلاوت دی کوي که سپاره نشي کولی نیمه خو دې کوي کنه که نیمه نه کوي نو یو پاو خو دې وایي کنه نو کال تیر شي او کال راشي صرف په رمضان کې موږ ډېر حضورونه یو ختم ورسوو دا قرآن په باندې بدل د قیامت د الله په دربار کې موږ باندې پیشي کوي او وایي به چې دې خلکو زه نو ولوستې مالمالای کې پروت وم نو یو خبره څه کوو د کلمې طیبې په کې ډېر ذکر کوو بس دا د تسبیح کې دا د غیبت نه د فضلو نه د عبس هېڅ نه جوړېږي یو پرې سبحان الله دې ووایي دا ډېر لوی څیز دی او ورپسې فرمایي ډېر سلسلې د کلمې طیبې استغفر الله استغفر په چا له ډېر اوږد نه ورځي لنډ دی وایي او د ډېر زیاتې فایدې وي داسې د الله د بخښنه غوښتل دي یا د بخښنه نو چې کله قبول شي نو بیا خو انسان ډېر لوی وجل او بیا وایي دوه څیزونه خو داسې دي چې د هغې لپاره ستاسو خلاصې نشته هغه دوه څه دي د الله نه په هر موقع او هر ځای کې جنت غواړئ او بل د جهنم نه پناه غواړئ په دعا کوئ او لاس اوچتوئ یا الله جنت راکړي او یا الله د جهنم نه مو ساتي ولایات ساتي تش په خپلې نه دې خبرې ته عملي جواب ورکړو کوم به تاسو په خپلې وایي یا الله جنت راکړي او کار او عمل او په خېټه کې حرام پراته دي کو ولا حرام کو په ګناه نو بیا دا دعا نه قبلي جنت خو الله په اعمال ورکړي عمل کو دیو کړو جنت به ملاويږي تش په وختو باندې ملاويږي نو موږ غواړو دوابم د جنت کو او ورسره د جنت والا عمل وکړو د دې باندې نیت کو ځان د جهنم نه پناه غواړو هغه کارونه به ځان ساتو چې هغه سبب د داخلېدلو د جهنم دی د زما محترم د رمضان میاشت او شل ورځې به پاتې دي غالبا لږې لاړې او ډېرې پاتې دي نو اوس نه عزم او اراده وکړو خو کمې کو نه هېرانې شوې وي دا د مغفرت او د بخښنې ورځې شپې را پاتې دي موږ تاسو ته چې موږ تاسو پکې د اوس نه متوجه شو الله ته دعاګانې الله تاسو له چې دعاګانې ډېرې ډېرې غواړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک به دا خبرې کړې چې دا د صبر میاشت او دا د یو بل سره د غمخوارۍ میاشت ده چې موږ تاسو پکې د خپل ځان سره د خپل چمګاوړ او د غریبانانو پکې موثوق خیال وساتو د هغې د جماعت د خیال وساتو د هغې نه چې د مطلب چې د څه د ضرورت وي د هغې جامه بیزار وي او په چمګاوړ کې زموږ غریب وي موږ ته معلوم وي موږ تاسو هغې دا سره په دې خپل خوشحالو کې څوک یو ځای صحابه ورته تپوس وکړي یا رسول الله دا خبرې چې رسول الله وفرمایل چې چا یو روژه ماتې ورکړه نو ده به د دې په وجه الله تعالی دې د جهنم نه خلاصوي نو صحابو خو د دې شوق ډېر کېده چې موږ ډېر څه خرچ کړو نو یا رسول الله موږ سره څه شته نه په خپله به ماړه ډوډۍ نه شو خوړل چا ته به څه ورکړو رسول الله ورته وفرمایل وایي دا ثواب خو الله تعالی په یوه کجوره هم ورکوي په یوه کجوره په یو ګوټ اوبو باندې هم ورکوي نو د خپل وس مطابق رمضان کې هر شي پراخه وي د دې موږ خپلو زنانو ته هم وایو کورونو کې زنانو مواد وایي چې هر شي پراخه وي نو که موږ لږ ورته کې یو څیز راجمع کړو او خپل ګاونډي کره یا بل ځای کې نږدې رشته داران څوک وي هغوی ته روژه مات کې وړو هغوی په دې باندې روژه ماته کوي زموږ ثواب چې به کمې نه راځي الله تعالی په دې په برکت سره څه کوي زموږ د اور نه خلاصوي نو الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله زمنا رجما كده قبول منظور قلبي يا الله زمنا قرآن ويب قبول منظور قرآن وريدت قبول منظور يا الله حافظنا دي استري برداشت يا الله استري قبول يا الله استري قبول يا الله استري قبول منظور يا الله بدي تاك أجر وثواب يجد يا الله وقبولك أول بركي يا الله وبركي يا الله خوشالك يا الله خوشالك يا الله تزمن راضي شام قرآن وامر يا الله كل خوشالك يا الله دې قرآن په برکت سره څومره
هسپتالونو کې دي یا الله شفای کامله نصیب کړي شفای کامله نصیب کړي څومره بې روزګارونه دي یا الله د حلال روزګار ولا ورکړي د حلال روزګار ولا ورکړي څومره بې کوره دي یا الله کور ولا ورکړي یا الله د چا کور نشته یا الله دې پکې خوشاله کړي دې پکې خوشاله کړي څومره بې اولاد دي یا الله بې اولاد ولا ورکړي یا الله د چا اولاد شته یا الله دې کومه صالحه ورته لوي یا الله زموږ مشران خوشاله کړي نارینه خوشاله کړي زنانه خوشاله کړي یا الله د رمضان میاشت ته یا الله څومره دې تېر شي یا الله سره دې پاتې دي یا الله د رمضان برکتونه زموږ او ستاسو نصیبه وګرځي د رمضان برکتونه مو نصیبه وګرځي یا الله د نیکو اعمالو توفیق پکې راله راکړي د تراوح کولو توفیق پکې راله راکړي یا الله د تلاوت کولو توفیق پکې راله راکړي صدقات او خیرات یا الله چې موږ څومره کړي دي یا الله خپل دربار حاجت کې قبول او منظور وګرځي یا الله د دې قرآن په برکت یا الله زموږ د محله زموږ د کلی زموږ د وطن یا الله په دې کې امن راولي یا الله بدونی ختم کړي یا الله مسلمان چې په هر کوټ کې دی هر ځای کې دی الله حفاظت وکړي یا الله دې حافظ او ناصر شي یا الله زموږ د کلی څومره مسافر ورونه دي بهر ملکونو کې ژوند کوي یا الله دې حفاظت وکړي یا الله دې حفاظت وکړي یا الله په خوشحالو سره خپل کورونو ته راولي په خوشحالو سره خپل کورونو ته راولي یا الله زموږ کورونو کې دین راولي یا الله دې دیني ختم کړي یا الله زموږ کورونو کې دین راولي دې دیني ختم کړي یا الله ژوند او عمر بعد کې برکتونه نصیب کړي یا الله دې برکتي ختم کړي یا الله اتفاق او اتحاد مو نصیب کړي اتفاق او اتحاد مو نصیب کړي یا الله دشمني ختم کړي یا الله د کلی څومره مسائل دي یا الله دا ټول ختم کړي یا الله ټول خوشاله دې راوړي یا الله ټول خوشاله کړي پریشانی ختم کړي مصیبتونه ختم کړي مفتی سے بیمار دي الله دې ورته روغ صحت نصیب کړي څومره بیماران دي الله دې ټول شفای کامله نصیب کړي الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي